بسم الله الرحمن الرحیم. باب التوبه. دا باب د په بیان د توبې کولو کې. تاب یتوب معنا د رجع یرجع رجوع کولو ته شي. کومه ګناه سړی کړي هغه نه شو کی رجوع کی الله تعالی ته هغه شکی پری د دې تل شي التوبه. قال العلماء علماء حضرات ویل دي التوبه واجبه من كل ذنب. توبه د هرې ګناه نه واجب ده که وړی او که غټی. فإن كانت المعصیة بین العبد و بین الله تعالی. که به د ګناه یو داسې شي د الله او د بنده منځ کې تعلق وي، څه معنی د حق الله وهلی وي، نه لا تتعلق بحق آدمی، د انسان حق سره دا خبره نه تړلی کنه. فلها ثلاثه شروط. به داسې توبې کول د پر درې شرطونه دي، کني به داسې توبه نه کیږي بس صرف په لفظ سره. احدها یو شرط ولا دا دی ای یقلع عن المعصیه، چې کمی ګناه کې اختی فورا تنه جدا شي. ای یقلع منه فورا هغه ګناه نه دي ځان را وبسي. والثاني دویم نمبر ای یندم على فعلها، هغه ګناه کولی باندې پښیمانه شي. والثالث دریم شرط دا دی ای یعزم، پخه اراده دیو کې الله یعود الیها، به د شدي ګناه ته بیا نه ورګرځي ولو پس کیږي بنه. فإن فقد أحد الثلاثة، کده غدرو شرطونه کې یو شرطم رک شو کنه نه اومندل شو، لم تصح توبته، دی توبه صحیح نشو پرانه شوله. دا هغه ګناه سره تعلق ساتي کنه چې حق الله وهلی. نمبر دو ګناه هغه وین كانت المعصیة تتعلق بآدمین، که به انسانی حق وهلوي. په شروط او اربعه دي لپاره څلور شرطونه دي. هاته ثلاثه درې خدا پاس ول شرطونه شو کنه چې ګناه به فریده خیمانه بشي او په اراده وکي دا نه واپس کیدلی. څلورم نمبر شرط دا دی چې و ایبرأ من حق صاحبها، دا چنه چې حق وهلی دا حق دی ولا واپس کی ولا وردی کی یدی مفیونه خوا غواړي چې دا حق رله معاف کا. فإن كانت مالا او نخه کا مال یبل شیونه هړب کړي کنه رد ویلی ولا واپس ورکی. وإن كانت حد قذف که حد قذف تهمت ور باندې لګولیا غیبتی کړي ونخو یبل د سګونی مکنه منه، نبی بولد شکی ځان بولور کی مغمره سمانه دی مفیونه روا غړي مغمره سزا ته ځان تیر کی. او طلب عفوه یدی مفی وغړي. وإن كانت غیبتا، اگر غیبتی کړي استحله منها، استحله منها چې دا ونه شکی را مافتی کی سره مفی وکا. واجب یتوب من جميع الذنوب، دا واجب ده چې انسان د ټولو ګناهونو نه مفی وکي، خدای پاک نه مفی دی او غړي او طلب د توبې وکي چې په دې سره دا صفه ستر خدای ته سبا حاضر وي. فإن تاب من بعضها، کزنه ګناهونو نه توبه وکړه صحت توبه عند اهل الحق من ذلك الذنب. علماء اهل سنت والجماعت اهل حق وایي چې د دې ولادت توبه صحیح شو دغه ګناهونو نه. وبقي عليه الباقي، او کوم ګناهونو نشته توبه نه کړي هغه به دی باندې پاسنه پراتی پاتې وي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنه، د قرآن کریم او د حدیث شریف نه ډیر دلیلونه په دې باندې راغلي. تظاهرت منه ډیر زیات دی او ډیر مضبوط دي کنه په دې باندې راغلي دي. و اجماع الامه على وجوب التوبه، چې توبه کول واجب دي. الله تعالی فرمایي قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله ته توبګار شئ ای مسلمانانو ټول پټوله د لپاره چې پاله او کامیابی ته ورسیږئ. وقال تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، خدای پاک نه مفی طلب کوي او هغه طرف ته رجوع کوي، توبه وکړي. وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، ای مسلمانانو مومنانو خدای پاک ته توبه وکړي خالص توبه، خالص سوچا. وش ته حدیث نسبت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول برایج پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې والله انی لا استغفر الله، چې زه خدای نه مفی طلب کوم او توب الیه او خدای پاک ته رجوع توبه کوم په اليوم پورځ کې اکثر من 70 مره او یا ځلنم زیاته. زورنه د چاویا یا تیا مطلب د چې ډیر ولا توبه کوم ده که د 70 د 60 ولا کم مقدار ده کنه دا ډیروالی د پاره استعمالي کی. رواه البخاري. وعن الغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر اسلام حدیث ته یا ایها الناس، خلق ته پرملی خلق توبوا الى الله، الله ته توبه وکي رجوع کوي، اشی پرې دا وای ګناهونه منهونه، واستغفروه او مفي غفران تنه طلب کوي. فاني اتوب في اليوم 100 مره، زم د خدای پاک نه سل زله توبه غواړم
رواه مسلم. دي دا معنی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګناهونه کېدو. ټیک ته پیغمبرانو نه واړه کټه ګناهونه نه د نبوت نه مخکې کېږي او نه د نبوت نه وروسته کېږي. لغزش ته نه کېږي خو هغه زمونږ د لغزش په شان دي نه وي ښه که نه، بلکې هغه ول چې کوم لغزش وي که نه هغه دا چې خلاف اولا کار، یعنی اولا نه خلاف اولا ته لاړ شي، دې ته لغزش ویل شي. یا د درجاتو اوچتېدلې دپاره پیغمبران شکي استغفار طلب کوي. وعن ابي حمزه انس بن مالك الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم د ابو حمزه سره د انس بن مالک سیب تل شي انصاری وکنه د پیغمبر سم خادم ولس کله خدمت کړو د صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه مخدسه لیکل دا انس سیب سره ملاو شو. قال د انس سیب چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمایي چې لله افرح بتوبه عبده، الله پاک پتا سو کې دا هر انسان په توبې باندې دومره خوشحاليږي من احدکم تاسو کې کس مثال کنه سقط علی بعیره چې په خپل وخ باندې روان وي چرته کې لاړ وي کنه وقد ادوله فی ارض فلات او د وخت نه د سیزه کې رکشي چې بالکل الته کې خلیز مکه او دې ته به وخ ملایږي نه یا خر باندې لاړو الته ونه رخ شو سامان په یخي او خوراک سکا کوله چې به ولا اچانک راوت شي کنه د مرګ وخت نږدې شي څومره به خوشاله شي خوراک سکا کړل میلاو شو ژوند می بچ شو دینم زیات خدای خوشاليږي. متفقون علیه. وفي روایت لمسلم مسلم شریک د سر غلی الله اشد فرحا بتوبه عبده، الله پاک دا خپل بنده په توبې باندې دومره ډیر خوشاليږي کله حين توبې لري چې کله خدای ته رجوع کوي. من احدکم د تاسو نه زیات لکوي کس په تاسو کې کانه علی بعیره مثلا چې په خپل لوخ باندې یا علی راحلته خپل سورلې باندې به ارزن فلاتن یوه خوشي صحرا ته لاړ یل تک نو به ملګي نه د خوراک ولا شان ملګي ځکه تل عمر کېټونه بازارونه کورونه نه کنه چې چانه خوراک شیر واخلې د سکا کولا او به د سي چالو شي کنه چې دا چرته ستړي وجنه کینی سملی الته خو بولې شي فن فلتت منه او خو سورلې دینه شي خلاص شي پړی نه اوزي او بیا خارو کشي لري لاړ شي وعليها طعام و شراب دلته دی په خوراک ساک شیخ یو کنه پائس منها دمرتين روکشه چې د ډیرو لټولي بوجود وته نشمل خو ته نه امید شو کنه چې بس نه مليږي او پاتا شجرتن بس دا راشي ونی خوا د چیریا سیم مړیږي بس دا چرته یو سیوري خواته فریزو فست وجالته کې ډډه اولګي فی ذل سیوري توکدای سمین رخلتی سورلینو خسینو امید شي په بین مو کذالک دا په د سیالات کې جنس سوچونه فکرونه کې چې مرګ در روان دی اذ هو بها قائمه عند شاچنه کو ګوري مغه خر او سورلیا غوا یا چا اوخ ولا واپس رغلی چې د سره ویلاړ وي چې د سی ولا واپس رغلی چې ولا خپو ټاکا او وای ته خو مې دا سورلی را لکنه نو څومره به خوشاله شي تخپل وې زنه ځکه وشي د ډېری خوشاله نه په درب وتر پوشي فاخذ بخيطوامه چې رواني سي د دی ول شر نکیل او تنبزک ثم قال به د ډېری خوشاله د سړی کله کله وای کنه من شدت الفرح اللهم انت عبدي ای زما خدای ته زما بندای و انا ربک زدي خدای ما نه شیطان الفاظ به د ډېری خوشاله نه وای کنه اخطا من شدت الفرح د ډېری خوشاله نه کله کله خلق د شیطان وای. وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل الله تعالی رات کو الله تعالی شپې ټیم کې چې کوي لاس وغوړی معنی غوړول نه سم څه چې خلکو ته شي معنی وغوړی ليتوبه دې لپاره چې مسيء النهار د شپې ګناه ورځې ګناګار توبه وکي شپې ټیم کې ويبسط يده بالنهار او ورځ د مفي ولا لاس غړی خلکو ته لیتوب مسيء الليل د شپې ګناګار پکې توبه وکي ته تر دې ټیمه پوری خطه تطلع الشمس مغرب حسو پر د سترګه د مغرب جانب نه رختلې کنه قیامت نه دې ټیم نه رغلوره پر د توبې دروازه کلا او رواه مسلمون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس کم سره چې توبې وباسي رجوع کوي الله ته مخې د سترګې خطرنه چې مغرب نه روخي من مغرب تاب الله عليه خدای ولا ما في کوي رواه مسلم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د عبد الله بن عمر سے ولرت ابو عبد الرحمن کنیت شو قال د پیغمبر سلمی دي چې ان الله عز وجل يقبل توبه العبد
الله تعالی د انسان د بنده تو به هغه وخت پرې کولې مالم یو غرغر سو پرې چې غړغړای و نشي مالم یو غرغر منه سو پرې چې زن کدن نشي کده نزع روح حالت راشي کنه جانکونی کې اخته شي نه جانکونی ټیم کې به د دی ول مفی نه کیږي ځکه شلته خودي طرز ښکارا شي څه په غلطه او موس رواني ما عذاب تروه الترمذي وقال حديث حسن د عمده حدیث دی. وعن زر بن حبیش دا زر بن حبیش یل چې د ټکه زر بن خویش نه ده قال دا وای چې اتیت صفوان ابن عسال رضی الله عنه ز صفوان بن عسال صاحب ته ورغلم اساله عن المسح على الخفين ما مقصد دا چې تاسو تنو کوم د موضوع بن مسح په باره کې فقال ما ته وی چې ما جاء بك یا زر ای زرا ته څنګه راغلی دلته څنګه څه مسله ده لپیخه ده فقلت متی چې ابتغاء العلم د علم لټې د پاره راوتلې م علم تلاش کوم فقال ما تی وی چې ګوره علم تلاش کول د وړو کې شی نه دی ښه کنه د ډېر لوی کار ته شروع کړی دی ولی ان الملائکه تضع اجنحتها د ملائکی د خدای پرختی دا غوزری غړی عزت د پاره لطالب العلم د طالب علم سمانه شرط کې طالب علم روان وي کنه چې کم زیبنی تیریږي پرشته الته ولت شکیږي ټیټیږي لکه دنیا دار خلک هم کتلی چې سرداری راشي ټول ول سرونه ټیټي او ټول ول شکیږي ولا ټیټیږي او د شی لسونه ولکه جی سر د شی ولکه کنه کوي یو دا معنا ده او بلې سمانه ده سپرشتي و تبيخي وزر غړی چې زمونږ په د وزرو باندې تیر شي لکه چوک عزتمن کسرا شي یا بادشاه بیا ته در زن ملکونه ولا درې غړی کنه لري زینت سره درې ول غړی حکیمتي چې په دې باندې دی راشي نه د دې عزت د پرچه کې بیا وزر غړی د خلې خبره کنه اوس پرې خمونږ نه دي چې انجینیر د پاره یا د بادشاه د پاره وزیر د پاره یا نایب وزیر د پاره پرشتي وزر غړی چا په باری کې نه دی غلی سره د طالب علم په باری کې غړی دي او دا ولې د سکه رضوان به مایت لبو چې په دې خوشاله دي کنه چې کم شی د طلب کې د لوی شی د الله صفت علم فقلت موتی شی انه قد حق فی صدری ای صفوان سیف زما په سینې کې زما په زړه کې یو خبره رل شک پیدا وکړي یعنی کټکا مې د په زړه کې هغه د شی المس ول الخفین چې د مسخ په مزوبنی کول بعد الغائط والبول د شو د حکومت یزونه بد څنګه مسله د څه طریقه ده ندی به وی چې وکنت امران من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم زه د صحاباو کې یو سړی و ما یعنی زه د پیغمبر سمي ملګری پاتې شم پجیت اسالک رغلی متانه تاسو کول غواړم وکنت امران ته خو د پیغمبر صحابي کنه وکنت د ها کنه چې ته د پیغمبر صحابي ته تدید پر غل چې تاسو نو کوم د موزي په باره کې هل سمیته تا پیغمبر سند شوري دلی د یوز کرو په ذالک شی انسغه په باره کې چې ذکر کول شي څه خبره خیالي شي قالو شي نعم ولنا کان یامرنا اذا كنا سفرا مونږ چې کله مسافرین وکنه او مسافرین یلی شي او مسافرین رغل دي چې کله مونږ په سفر کې وکنه پیغمبر سمو ته د امر کول شي ان لا تنزع خفافنا یا ان لا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن درې ورځې شپو پرې مونږ به مزینه او باسو مسپی کولای شي نه د په واړی بیا د سی کې د غټ بیا د سی شي کنه جنابت تل بیا واسي الا من جنابت سوا د جنابت نه شپه کې نه کیږي صحیح ده لکن من غایت و بول در ټک او د غټ حاجت نه بعد دا کولای شي بیا ونه من سړی خو بولې را پاتېږي فقلت متي چې هل سمیت یذكر في الهوا شيئا اده سیس شی د پیغمبر سم نور درې د خوایشات متعلق خیالي شی وی نقال متي چې نعم ولنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من پیغمبر سم سره سفر کې په بین نحن عند په دې اسنا کې چې مونږ پیغمبر اسلام سره نه په دې ټیم کې اذ ناداه عربي چې ناګاهانه ناڅاپه یو عربي یو بندوچی کلیوالي سړی ولا आवाज وکړو بصوت له جهورین په تیز आवाज سره ولا تللی وکړو د کلیوال خلک خدا ادب نبوت نه ډیر نه خبر کنه دا شیانو نه ادبیاتو نه تهذیباتو نه دومره نه واقع په تیز आवाज لګ یا محمد فاجب رسول الله صلی الله علیه وسلم نخو من صوته پیغمبر سم مغه جواب لوکو سوای ها راشد الته فقلت نمتی چې وای حقا خدای دې غرق نه کا اغضض من صوتک आवाज لګ ټټ کا فانک عند النبي صلی الله علیه وسلم ته د خدای پیغمبر سره د شی ام انسان نه دی وقد نهیت انازت خودینه من شوی کنه چې د ستې زوزونه کوي فقال عربي سړی وغه چې والله لا اغضض ولی واس ټټ کوم زواز نه ټټوم بس سوای هغه قال العربي واغه نه بد عربي سړی ته پوسو کو چې د خدای رسول الله می دا
په دې خبره پوه کوي سړی ده کنه خلکو سره مینه لري او داسې خو کار وشو کنه چې د خلک تینه وفات شول د په دنیا کې یوازې پاتې شو نه دا به چا سره بیا وي قیامت ورځي یا هم داسې ته یو سړی دی کنه داسې خلکو سره مینه ملګرتیا کوي زړه تعلق ورسره ساتي چې سره دنیا کې شته نه مخکې تیر شوي دي تینه خو اوس نه دي ورسره مینه شته د هغو صفاتو وجې نه او د اخلاقو وجې نه مینه ورسره ساتي دا به چا سره وي پیغمبر سموتی چې کم سره د چا سره مینه محبت او تعلق ساتي مغه سره قیامت ورځي پسې کې په دې حدیث سره چې صحابه حضرت دومره خوشحال شي و کنه چې دومره په دبل شي سره نو خوشحال شي ولې هغه ته خو مقصد هم دا وکنه چې موږ پیغمبر سم صحابه قیامت ورځي را پاتو والله لا اغزز आवाज بزنه ټټو مزه په دې आवाज تاسو کو نن رغلې مد زړه ارمان می پر کول غواړم تاسو کول غواړم قال العربي هغه دیهاتی سړی تاسو کول مر او یو سړی یحب القوم زنه خلق سره مینه ستي خو لم ما يلحق بهم تر اوسه پرې نه دی وفات شیخ او نه بشي ملاو کنال ته خو نه لاړ دی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام تو فرمایل المرء مع من احب يوم القيامه سړی به دغه چا سره وي قیامت را چا سره دی دنیا کې مینه ستلی بي چې فما زال يحدثنا مونږ ته به دا خبر ارمیشه یعنی بار به کوله حتی ذکر باب من المغرب بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مغرب سیډ نه د یوې دروازې خبره وکړه ذکر وکړو به فرمایل چې د مغرب طرف کومه دروازه ده کنه توبې ولا د کولاو ده او د ډیره اوږده ده مسیرة عرضه او دغه پلنوالي ولکومه فاصله د مسافت یا د چې او یسیر راکب فی عرضه چې د دې پلنوالي کې کایو واس ولا د گاډي ولا سړی روان شي کنه 40 او 70 عاما او یا یسلوخ کاله په لګي دومره غټه ده قال سفیان سی وی د یوروی دی خاکنه حد الروات د دې حدیث راوی دی قبل الشام هغه چې د شام طرف ته د خلقه الله تعالی خدای به د دروازه پیدا کړی د پاغه ټیم کې یو مخلق سمات لړ چې کم ټیم کې اسمنونه نظم کې پیدا کړی مفتوحا للتوبه توبې د لپاره کولا او دا لا یغلق د باغ ټیم پر نه باندې کې حتی تطلع الشمس منه ها کدی ته ستر غرو خيږي به د چاتو باب نه قبلي غرو ترمذی وغيره وقال حديث حسن صحيح سند اعتبار سره حسن جوړیږي بل اعتبار سره صحیح جوړیږي د چې صحیح نه به لغوي معنا واخلو د حسن نه به اصطلاحي معنا والو وعن ابي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه د سعد بن مالک څخه د دې د کله کله ابو سعید خدری صاحب نه ال شي دا روایت کې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر اسلامي دي کان په من کان قبلکم رجل تاسو نو مخکې امتونو کې یو کاسو اصل قتلونه سکړي ما په باره کې خبره کوي قتلت 97 نفس نغه یو کم سل کسان قتل کړیو پس وجه قتل کړیو بس اسی به قتلونه کول شاته مثالی ته ورغله شي ما مفي کیږي کنه کیږي هغه دي چې ته ګناګار سړی وزه د غزاینه تاسو غون انسانانو ته مپای شرط کیږي د خدای ګناګار وزه ته خود دی لایک چې عذاب در بنی راشي چا به چې د سیوتوی غبیر در بل کو په دزمه کې چې رضا تابو سره لګ ردل بال کما دې څه تاسو نه مخکې متونو کې سړی وغه انت ویلاس قتلونه کړیو فسأل عن اعلم اهل الارض هغه د خلکو نه تاسو کولای په دې علاقې کې چې ته پوی غونې کاسره توعای وخایو عالم رته وخی په دل علی راهب شو ته وخیلو سدلته کې یو راهب د راهب وختل شي د علم نزیته توجه عبادت تیر کوي په ډېر مثالو باندې نه پویږي کنه مطلب دا چې بس عبادت ته ډېر توجه کوي لکه ځنه خالوي کنه عبید وی خو عالم درنوي فاتحه دو ویرغ لغه راهب ته بقالو تل شي حضرت سی انه زچ مکانه قتلت 97 نفسا ما نه تویلس کتلونه می کړی دي په هل من توبه زما توبه به وشي فقال ودل سلالات توبګان چرته کیږي ته خو ذات بای کنه ته خو جهنم ځان ته وسنه غټلې دي ندی چې رضا ته پکې یو خدي چې ورملا دي کوم پکې فقتله غیر مړکو فکمل به 100 سل کتلونه پر کو چې رضا نه تویلسنه سل خدي رسد نونسنه شل خدي ثم سأل بیروان شته پوسی شروع کدي سره احساس پیدا شي وکنه چې کوم سره احساس پیدا وشي هغه د خدای پاک به لار اسنئ به تاسو کو ان اعلم اهل الارض چې په دغه علاقې کې اعلی ټول ازمکه مراد نه د خاصه ټول علاقې ته پوسونه کول ټول ازمکه باندې ګرځ کورې ارز بنه من خپل کل کې تاسو کو چې دغه علاقې کې زمونږ دغه شهر وطن کې به سوګي د شي پوي عالم چې زده نه تاسو وکما بدل على رجل عالم سړی ولا چاو خود د علم نه جر شمه کنه لیمانونه فقال غتی تاسو کې نو قتل مت نفس حضرت سي ما خصل قتلونه کړي په حل من توبه ستوبه به مو وشي فقالوا شي نعم ولنا
تا توبې کې چا څه کار دی ته خو د الله ګناهګار یې الله نه معافي وغواړه الله به دې معاف کړي مونږ ته د څنګه دغه ویلی شي ستا نه معاف کېږي او خدای به دې تباه کوي او جهنم ته به ځي مونږ تا سره څه کار ته خو د الله ګناهګار یې مونږ څوک کېدلی شي ستا او د خدای منځ کې خایل شو نعم ولې نه ومن یحول بینه وبین التوبه دی څوک تا ته خایل رکاوټ ګرځېدلی شي تا او د تا توبې منځ کې خدای ته پاک ته بالکل توبه وکړه ان طلق الی ارض کذا و کذا لاړ شه پلانکې علاقې ته هلته کې عبادت کوي خلک که نه هلته کې عبادت ولا خلکو ته لاړ شه د ماحول ته لاړ شي به دې کې سړی لږ بدلیږي که نه عبادت سره به دې شوق ډېر شي عبادتونه به وکړي خدای به دله څه وکړي انشاءالله معافي به دله وکړي او رحم به در باندې وکړي دا خبره ته کوله چې هلته لاړ شه فإن بها اناسا هلته کې داسې خلک دي عبادت ګزاره خلک دي یعبدون الله تعالی د خدای عبادت کې اخته دي فاعبد الله معهم او سره په عبادت کې اخته شه نو دې سره د رغبت شي ډېر وي که نه چې نور کسان هم یو شي کې اخته به سړی نه تنګېږي ولا ترجع الى ارضک د خپلې علاقې ته مر ځکه فإنها ارض سوء دا د بد خلکو علاقه ده که نه دلته کې نور بیکاره خلک دي نو دو سره به دې بیا ماحول خرابېږي فانطلقا دا سړی روان شو خط ته یې ځن نصف الطریقه چې کله نیمې لارې ته ورسېدو که نه خانقاه ته نه ورسېدلی د دې نه دا خبره ثبتېږي که نه د خانقاه والا ډېر لوی خلک دي ځکه چې هلته کې هغې زمانې کې خپل مطابق عبادت و که نه خپلې زمانې دستور مطابق عبادت و طریقه وه نه د خانقاه والا خلکو ته ورتلل پکار دي که نه ځکه چې دوی د الله اولیا وي او ښه خلک عبادتونه کوي الله په عبادت کې اخته وي چې دا چې کله نیمې لارې ته ورسېدو پوره نه ورسېدل اتاه الموت په دې منځ کې ولا مرګ رالو فاختصمت فيه ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب دا سړی چې وفات شو اوس د خدای طرف نه دوه قسمه فرشتې رالې یو د عذاب والا فرشتې چې دا سړي خو ډېر قتلونه کړي که نه دا به مونږ جهنم عذاب طرف ته وړو د نورې رالې چې نه مونږ رحمت طرف ته وړو فقالت ملائکة الرحمة د رحمت الله فرشتو له دا دلیل ورکو چې ګورئ جاء تائبا دا سړی خدای پاک ته رجوع کوونکو رجوع دپاره روانو که نه توبه یې وبستله مقبلا بقلبه الی الله په زړه سره الله ته یې توجه ورکوله وقالت ملائکة العذاب فرشتو د عذاب ولوي چې نه انه لم یعمل خیرا کتو دي خو څه د خیر عملونه نه دي کړي که نه چې خدای پاک د دې پیسالې دپاره یو بله دریمه فرشته وله راولېږله فاتاهم ملکون یوه دریمه فرشته وله راغله نورې فرشتې وله را په صورت دمین انساني شکل کې فجعلوه بینهم ای حکمه هغو فرشتو ته چې رضایت راشه زموږ منځ کې حکم فیصل جوړ شه موږ ته فیصله وکړه چې څه وکړو فقال هغې فرشتي ورته وي انساني شکل والا چې تاسو دې خبرې کې جګړه یعنې دلیل و بل ته مه ورکوئ دې خو اسانه طریقه ده که نه دغه سړی د کم علاقې نه راغلی ده او کم ځای ته ځي دې ځای نه تاسو ناپ وکئ تول وکئ دې ځای نه تاسو په ګزونو علاقه ووهئ چې د کم ځای نه راغلی د هغه ځای ته ډېر نږدې ده او که د کم ځای ته ځي دې ځای ته ډېر نږدې ده چې کله هغو فاصله ولګوله نو د ځمکه خو ډېره اوږده وه که نه د خانقاه طرف ته چې روان و لکه د کم عبادت ځای ته نو خدای پاک دې ځمکې ته حکم وکړي چې ته راټوله شه هغونې راغونډه شه لکه یو شی څه راټول شي راغونډ شي او هغې علاقې ته چې هغونې داسې اوږده شه لکه ربړ چې څه اوږد کې نه بس خو دا څه شو دا نیکې ځمکې ته نږدې شو چې کوم ځای کې ښه خلک و خدای پاک وله معافي وکړه فقال دریم سړي ته چې یا فرشتې قیسو ما بین الارضین دو ځمکو کې کمه مسافت ته دا تاسو په ګزونو ووهئ فإلی ایتهما کان ادنا چې کمې ځمکې ته دا نږدې وي فهو له هغې حکم به دې ته ورکولی شي فقاسو هغو چې کله دا علاقه وګڼله او چې کله شمار یې کړله په ګزونو یې کړله فوجدوه ادنا الی الارض التي دا هغې ځمکې ته نږدې و اراده چې کمې ته روانو عبادت دپاره فقبضته ملائکة الرحمت نه د رحمت فرشتو یوړلو ځان سره رحمت دپاره متفقون علیه دې نه پته ولګېده چې د نیکو خلکو مجلسونه سي دې سره خدای پاک سړي ته بخښنه کوي صحبت صالح تر صالح کنت کی بات ہے او د اولیاء کم مجلس وي که نه ده د سل کالو عبادت نه ځنه ځای کې بهتر وي صحیح ده وفي رواية في الصحيح ایک صحیح روایت میں یو آیا ہے فکان الى القرية الصالحة اقرب بالشبر دا کم نیک علاقې وله ځای و که نه خلک پکې اوسېد هغې ته د یوې او لشتې برابر نږدې و فجعل من اهلها د هغې اهل وګرځولی شي نو هغو طرف نه شو فی روایة فی الصحیح بلکې داسې فاوحى الله تعالی الى هذه الله دې ته ځمکې ته حکم ورکړو چې ان تابعتي ته اوږده شه وله لرې شه ویله هذې د بلې ته حکم ورکړو چې د کومه عبادت وله ځای ته نږدې وه چې ان تقربي ته نږدې شه راغونډه شه وقال به ویلو هغه سړي چې قیسم بینهما دې منځ کې فاصله وګورئ فوجدوه الی هذې اقربا دې ته یې نږدې وکتل بشبر یوه لویشتې برابر زوی فغفر له مفي وله وشوله وفي روایت فناء یو روایت کې داسې راغلی چې کله دې ته دا مارک څه راتللو که نه لکه یو سړی دې طرف نه 50 ګز دې طرف نه 50 ګز دوی سیرې لا غونې وښویږه که نه څه د یو ګز ورزیات شي بیا خبره پوسته که نه یو ګز خپله ورزیات شي
ازدا کله وفات کېدو نه دی کوشش وکړو د نیکې ځمکې طرف ته لوړ شي لکه کله کله سړی سي مارګلات کې د شي ته کوي فناء بصدره نحوها هغې ځمکې طرف ته په سینې وښویېدلو هغه د وجې نه الله وله چې وکړه مفیي وکړه. وعن عبدالله بن کعب بن مالک عبدالله صاحب څه ده دا روایت کوي که نه د کعب بن مالک صاحب زوی دی او دا د چا په باره کې خبرې کوي د خپل کعب بن مالک په باره کې خبرې کوي که نه د کعب بن مالک صاحب څو دا خو په غزوه تبوک کې پاتې شوي وو که نه 3 صحابه دي هغه پاتې شوي دي ما هغه وله خبره تخایي غزوه تبوک کې کعب بن مالک صاحب پاتې شو هلال نشته یو بل کس پاتې شو 3 کسان وو که نه د هغه وله کیسه ښایي او د کعب بن مالک څه د خو لږ عمر نه زیات هم و که نه دي د نظر کار پرېښی وو به د خپل بچی څه عبدالله دی به دا بوتللو لاس نه بې ونیول لکه څوک لاس نه څه نیسي چې نظر یې کم وي هغه دپاره وکانه قائد کعب رضی الله عنه دا د کعب صاحب دپاره قاید و قیدي تیلی شي که نه چې لاس نه څوک نیسي بیا یې من بنیه دا د هغه بچی دی ښینه عمیه چې کله سترګو کار یې پرېږدولو قال دا وایي چې سمیتو کعب بن مالک رضی الله عنه ما د کعب صاحب نه خپل پلار اباجان نه د خبر اورېدلی دی یحدث بحدیثه دی ما ته هغه خبره بیان کړې ده که نه حین تخلف عن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د پیغمبر اسلام نه وروسته پاتې شو په غزوه تبوک ولا جنګ کې تبوک ولا جنګ دا شی ډېر غټ جنګ و که نه خو وخت نه شو خو دې دپاره ډېر کسان لاړو پیغمبر سم عامه خبره کړې چې دې دپاره موږ ځو هکې به د 3 کسان پاتې شول اتفاقا بس د خدای فیصله ده داسې دونه دا کار ونه شو بس لا غونې څه سستي په وجې باندې دونه څه وشوله د کوتهي ونه وشوه نو یو دا و پکې که نه د کعب بن مالک بل پکې چونکې هلال بن امیه و 2 نمبر کس هلال بن امیه 3 نمبر مرارة بن ربیع قال كعب صاحب چې لم اتخلف عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوه غزاها قط چې پیغمبر څنګه کم یو جنگ کړي زه پکې رسته نه یم پاتې شوی الا فی غزوه تبوک په تبوک جنگ کې زه رسته پاتې شم یعنی سړی پوهې څه شي نه غیر انی هدا خبره پکې شته سیوا دي دین چې قد تخلفت فی غزوه بدر غزوه بدر کې رسته پاتې شوم خو لم يعاتب احد نلتکد چا ملامتیا نه وشي کنه دلته التخي عام خبره پیغمبر څنګه نه کړی چې ټول را سره ځي تخلف عنه شرک پکې ورسته پاتې شي انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون غزوه بدر کې خدا خبره پیښه شي وکنه چې پیغمبر سم مسلمانان وروتل یریدون عیر قریش د قریش کومه قبیله وکنه لشکر تجارت اغوی غوښتو چې دوبونه مونږ حمله وکړو اصل کې خبره ده کنه د قریش یو غټ ګیروه یو غټ جماعت او ټولګي دوبه د تجارت ول سامان شامل کی ته وړو کنه دي سره دوبه د خپل ارڅ اسلحه سامان او د خپل دا کرو به دا به چلولو دوی اراده وکړه چې دی په د تجارتي قافلې باندې که مونږ حمله وکړو که نه دا وله ووهو نه دي سره به د دوی وله ټول دھاک دبدبه ختمه شي هر څه به وله شي کمزوري شي که نه چې کله د چا تجارت څه کمزوري کې معاش بیا د هغو خلکو لاندې کول اسان وي نه پیغمبر سم هم داسې وغوښتله که نه چې دوی وله دغه زور کم شي په دې سره او د داسې قافله وه که نه دي کې هر سړي هر ښځې پکې خپل د نري او دراهم او پیسې لګولې وي دي چې حتی جمع الله تعالی بینهم و بین عدوهم چې خدای پاک دوه د کافرانو منځ کې جمع وکړل نه دا دواړه را جمع شوي ځای کې علی غیر میعاد مقرر وخت ولا کې نه وخا کنه دخول غلیو چې د تجارت له قافله وي کنه خو تجارت له قافلې د چالو کو چې کسان لګلو چې لمون خلاف پیغمبر صلی الله علیه و آله صحابه وروتلی موږ باندې حمله کې تاسو زر زر وځي مونږه بچاو وکای نه چې کله دا خبره رسیدلې د ابو جهل او نور د سردارانو هغه به لخر تیار کو چې تاسو مونږ باندې حمله کوي به د کومه تجارتي قافله کنه د سمندر په غاړه باندې محفوظه تیر شوله او د کوم د دوه لخکری جنگي لخکرو کنه به دو سره د پیغمبر علی السلام او د صحابه جنگ را لږه خبره خاصه ته معلومه د غزوه بدر ولا دي چې ولقد بمختکاب سیبی کنه چې ولقد شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله العقبه سد د عقبه ولا شپه چې کمزې کې غاټی دا مغزې کې زور سره او مخینه تواسقنا چې کله موږ سره مضبوطی وادي وکي قسمونه مکړه علی الاسلام چې موږ به تاسو اسلام وروړو او دا شی تا مدد وکړو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په مکی کې تکلیفونه ورکول شروع شو کنه ډېر حد ته ورسېدو دا بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت چلول شروع کو پا کې د انصار قبیلې نه یعنی د اوس خزرج ول خلک سو مدینه نه برتلو کنه د مکی ته دوه کې څوک اسان ایمان وروړي به پکې ډیر شول 72 کسانو ګرځیدو دوسرا پیغمبر اسلام یو ځای کې وعده کړی یو غرغونه دی ول ګړډې شان دی پکا چې تاسو به ما سره مدد کوي زه تاسو طرف ته هجرت درکوم کنه تاسو به ما د پر دین د پر خپل قرباني ورکړئ دوی تل چې بالکل به سره کو پا کې د کعب صاحب هم شریکو
نو هغه خبره کوي وی چې وما احب ان لی بها مشهد بدر او د لیلة العقبه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه دی په بداله کې زه د بدر ولا حاضرین غواړم نه دي نه ماته د لیلة العقبه ډیره ګرانه ده ډیره راته اوچته لګي و ان كانت بدرا اذكر في الناس منها اگر چې د بدر ولا واقعیا د لیلة العقبه نه زیاته مشهور او په خلکو کې مخته کې صد لبینی